السلام علیکم په ګورونو څنګه چې تاسو د دې نه مخکینی یو شارټ وکتلو د کیلې او د نستوڼي او د هغې نه مخکې تاسو د پرتوګ کټینګ هم کتلی او که چا نه یې کتلی نو هغه زمونږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ او ډېرې په ترتیب ویډیوګانې په هغې باندې ما اپلوډ کړي دي. په اردو پښتو دواړو ژبو کې دي. ډېرې په اسانه طریقې سره او ډېرې په ښایسته طریقې سره دي. ډېرې په اسانو الفاظو سره دي. ډېرې ښکلې او اسانې فارمولې دي. چونکې ما ټوټل کار چې کوم د سکویر دی هغه انچ ټیپ ته راړولی دی چې تاسو ته پریشاني نه وي. د سکویر پویه ډېره ګرانه ده. که هغې باندې زه خبرې تاسو ته شروع کړم د 3-4 میاشتې پورې ایله زه تاسو په سکویر باندې پویه کړم. خو چونکې زه غواړم دا چې تاسو اصلي مقصد ته په لږ وخت کې ورسوم. زمونږ د سکویر سره کار نشته دی. زمونږ صرف د باډۍ سره کار دی. زمونږ د کپړو د ښایست سره کار دی. او د مقصد همدا وي چې یاره مونږ کوم کار وکړو چې مونږ په هغې دومره پویه ولرو چې آیا زمونږ کار صحیح ښکاري یا غلط ښکاري چې هغه مونږ وپېژنو. نو چونکې مخکینیو ویډیوګانو کې هم ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې دا یو های فای کار دی. یو ډېر زبردسته د ټیلرانو په دنیا کې دا کوم کار چې زه تاسو ته ښیم دا څوک تاسو ته نه ښایي او نه د دې څوک چاته وضاحت کوي. حالانکې زه چې کوم کوشش کوم تاسو سره نو انشاءالله تاسو به هم خپل کوشش جاري وساتئ. نو زه به انشاءالله خپلې ارادې لوړې ساتم. تاسو خپلې ارادې لوړې وساتئ او انشاءالله اوږه په اوږه باندې به ځو او خپل سفر به مخ په وړاندې بوځو. د هر سړي دا خواهش وي چې یاره زه یو مقام حاصل کړم او انشاءالله هغه مقام به تاسو ته ډېر جلد میلاو شي. او که تاسو کوشش وکړو هر سړی چې نن تاسو په غټ مقام باندې ګورئ هغې ډېر زیات کوشش کړی دی او هغه مقام ته رسېدلی دی. څوک داسې په اسانه باندې یو ځای ته هم نشي رسېدی. لکه که تاسو وغواړئ چې یاره زه یو ښه کاریګر جوړ شم زما په معاشره کې ښه مقام وي ښه عزت وي هغې دپاره به تاسو شپه ورځ محنت کوئ. نو د شپې ورځې محنت باوجود به تاسو خپل کار جاري ساتئ. خپلې چې کومې ستاسو ارادې دي هغه به لوړې ساتئ. کله به هم تاسو اراده نه کمزورې کوئ. جذبې به خپلې نه کمزورې کوئ. ضروري نه ده چې یاره تاسو نن خامخا خپل مقام ته ځان ورسوئ. یو شاعر وایي چې مه غواړه میوه د محنت لاس په لاس هرې نتیجې ته انتظار کوه. نو دې د نتیجې انتظار به تاسو هله به تاسو ته پته ولګي چې کله تاسو 2 میاشتې 3 میاشتې کار وکئ او هغه ستاسو کار واپس راشي ستاسو مخې ته او تاسو وګورئ نو یقینا خبره زه تاسو ته کوم چې تاسو به بیا منئ نه چې دا ګنه زمونږ د لاس کار دی او یا ګنه دا موږ په دې دوکان کې جوړ کړی دی. تاسو به محسوسوئ داسې چې دا ګنه ډېر غټ کاریګر کار کړی دی او ګنه دا موږ کتلی چېرته نه دی. نو دا دومره ښایسته او مزېدار کار دی دا کوم چې زه تاسو ته ښیم او زه تاسو چې په څومره اسانه الفاظو سره پویه کول غواړم او نو د هغې نه بعد زما سره نور الفاظ زه کوشش کوم چې راوړم او تاسو پرې پویه کړم. نو راځم تاسو ته د کمیز فرنټ او بیک چې څنګه په څه طریقه سره کټ کېږي دا ډېر مختلف دي. تاسو به ډېر کټینګونه کتلي چې دا انتهایی ډېر زیات بدل دی. تاسو به حیرانه کوي لکه تاسو د پرتوګ کټینګ هم وکتو د تیرې او د نستوڼي کټینګ هم وکتو چیرې ډېر په عجیبه انداز سره او ډېر په مختلفه طریقې سره او په مختلفو فارمولو سره موږ کټ کړه. چونکې دا د فرنټ او د بیک چې کومه باډي کټ کېږي زمونږ دا به هم تاسو حیرانئ چې یاره دا په څه طریقې سره او څنګه حساب کتاب سره کټ کېږي او ولې داسې کېږي هغه به تاسو بیا زه د ویډیو په منځ کې پویه کوم. زمونږ سره د ده چوړۍ څومره ده 22 انچې د ده چوړۍ ده. نو دلته به موږ چوړۍ 22.5 کټ کوو. اکثره بار بار زه تاسو ته دا وایم چې چوړۍ به تاسو عموما نیمه انچه سې واخلئ. ولې چې کله هم تاسو سوټ سلایي کوئ د هغې سلایي نه بعد تاسو د هغې چوړۍ ناپ کوئ نو تاسو سره به نیمه انچه پاو کم انچه یا 1 انچې ته هغه چوړۍ سیوا شوي. هغې وجه هم دی چې دا بار بار استري اخلي او د هغې نه بعد چې کله د استري کېږي څومره دا هغومره کولاوېږي. نو که نیمه انچه تاسو واخلئ نو اکثر چې تاسو دوباره ناپ کوئ دې کې به در نیم فرق راغلی. ورنه چې کومه کپړه نه غځېږي هغې کې شلنګ دی نو هغه به بلکل فکس تاسو سره هماغه ناپ پاتې کېږي. نو دا زموږ سره د 22.5 دواړه نشانونه ولګېدل او د دې د چوړۍ دپاره چې کوم نشان ما لګولی دی دا زه کټ کوم بلکل سیده. تاسو ته ما ویلي مو چې کله هم تاسو چوړۍ کټ کوئ نو د دې سایډ نه تاسو خپله چوړۍ چې کوم ډبل بند سایډ دی د دې سایډ نه کټ کوئ. ولې که چېرته تاسو د کنارې سایډ نه اخلئ نو د کنارې یو مسله دی چې دې کې اکثر تارونه خرابي. دویم دې کې داسې کنارې راشي چې زه تاسو ته ښیم مثلا چې په دې کپړه کې دی دا تاسو کتلی شئ د دې په دې سایډ باندې د کناره وګورئ چې بالکل تاسو ته به لږه ښکاري او د دې په دې بل سایډ باندې وګورئ چې کناره ډېره زیاته ده تقریبا 1.5 یا 2 انچو ته رسېدلې ده.
نو د دې د وجې نه زه تاسو ته وایم چې اکثره کپړو کې دا مسئلې چې بیا هسې نه ستاسو د فرنټ یا د بیک په باډۍ باندې دا د تیرې د کنارې چې کوم نشانونه دي چې دا را نه شي. نو کوشش به دا کوئ چې کناره په سوټ کې په یو ځای کې هم را نه شي. د هغې نه بعد چې کوم ستاسو سره دا پیس دی دا په منځ باندې بیل کړئ او فرنټ او بیک دواړه به تاسو سره جدا جدا شي. د هغې نه بعد به تاسو داسې وکړئ چې دا دواړه پیسه د یو بل د پاسه په داسې طریقه سره کېدی چې بالکل یو پیس ښکاره شي چې یو بل د پاسه نه یې اوړېدلی راوړېدلی چې بالکل یو شانته وي. دا په دې طریقې سره استري کوي. دا کپړه مخکې نه موږ استري کړې چې یاره ستاسو ټایم خراب نه کړو، ستاسو ټایم بچت کړو. د هغې د وجې نه موږ پوره 4 میټره پیس مخکې نه پرس کړی دی. که تاسو سره د پرزین مشین سنت وي د ټولو نه بهتره ده ورنه تاسو په استرۍ سره په خپلو لاسو باندې خپل ټوټل پیس استري کوئ د کټینګ نه مخکې، او که تاسو ته هغه ګرانېږي یو پیس کټ کوئ او هغه استري کوئ. که د ټولو نه مخکې ټول پیس استري شي نو په هغې کې به تاسو ته دا فایده وي چې سوټ به مکمل ډېر په صحیح انداز سره جوړ شي، په خپل ناپ باندې به جوړ شي، مخکېوالی رستوالی به پکې نه راځي. او د کټینګ دپاره چې کومه استري کېږي د کپړې نو هغه هم طریقه ما تاسو ته ښودلې وه چې بالکل په سیدهوالي کې به موږ استري لګوو د کپړې چې د هغې تارونه ټول موږ سره سیده پاتې شي چې کاږه واږه را نه شي. دا زموږ سره فرنټ او بیک دی. فرنټ او د بیک کټینګ چې په دې طریقه سره کېږي زه تاسو ته ښایم چې تاسو به حیران شئ چې دا خو ډېر عجیبه او ډېر په مختلفه طریقې سره دی. د ټولو نه لومړی به موږ د دې کغاز دپاره خپل یو نشان ولګوو. تاسو ته ما ویلي مو چې 2 انچې د کپړه چې واخلئ. د هغې وجه دا ده که چېرته زموږ سره کپړه چې کغاچي هر څومره ډېره راشي نو موږ ته به مسله نه کوي. راځو بیا د دې د تیرې سیټ ته څنګه چې ما تاسو ته د تیرې په کټینګ کې ویلی چې یاره زموږ سره 17.5 تیرې نو موږ به د هغې بیک 18 اخلو او فرنټ ته به موږ 9 انچه د 21 انچه واخلو. نو دلته په فرنټ او په بیک کې زه تاسو ته ښایم چې تاسو سره د تیرې څومره نشان دی 17.5 نشان دی نو د فرنټ دپاره مو په 17.5 نشان ولګوو. مطلب دا چې د تیرې څومره ناپ دی فکس د فرنټ دپاره هماغه رنګې هم په هغه ناپ باندې تاسو نشان ولګوئ. د تیرې زموږ سره 17.5 ناپ راځي نو 17.5 کې د فرنټ په باډۍ باندې زموږ دا نشان ولګېدو. د 17.5 نه بعد زموږ سره بیک چې کوم کټ کېږي هغه به موږ 9 انچه سیوا کټ کوو څنګه چې ما تاسو ته د دې تیرې په کټۍ کې ښودلی و چې زموږ سره به دا فاصله 9 انچه سیوا کېږي. نو هغه 9 انچه چې کوم دا زموږ سره 18 انچې ده نو دلته ما په 18 انچې کې دا نشان ولګوو په 9 کې لکه د 9 او 9 چې دواړه یو ځای کې ډبل شي 18 انچې به شي. دغه زموږ سره دا فاصله هم 9 انچې ده ډبله. که دا موږ کلاو کړو نو دا بالکل 18 انچې ده. یا موږ دا د دې سره یو شان ته کړو یا تاسو کتلی شئ نو زموږ سره دا فاصله هماغه 17.5 چې کوم دا فکس 18 جوړېږي. دا د بیک سایډ نشان دی، دا د فرنټ سایډ نشان دی. د فرنټ او د بیک دپاره به بالکل سیده لاینونه ولګوئ چې کوم نشان تاسو د کغاز دپاره لګولی هغې سره خپل سکویر بالکل سیده کوئ او نشانونه ورکوئ تر د هرمون د اینډه پورې. دا دواړه نشانه ما ولګول. دلته راځو ستاسو پام راګرځوم د شولډر سیټ ته چونکې ما تاسو ته د شولډر څه وضاحت په هغه نورو ویډیوګانو کې کړی و خو به هر حال زه به په هغې باندې یو تفصیلي ویډیو تاسو ته ښایم چې هر یو شولډر تاسو وپېژنئ او د هرې باډۍ دپاره ښه صفا ښکلی سوټ جوړ کړئ. د دې زموږ سره د هاف ډاون شولډر په ناپ باندې زموږ سره ناپ لیکلی شوی دی د هاف ډاون چونکې دا ډېر عام دی. تاسو ته ما ویلي مو که څوک د شولډر په حساب باندې نه پوهېږي نو هغې دې دا ډاون چې کوم دی د فرنټ سایډ ته 2.5 یا پاوباندې انچې ورکولی شئ. نو د ده هم پاوباندې 2 انچې زموږ سره ډاون دی. دا پاوباندې او 2 انچې کې چې کوم ډاون لګولی شي کوم کراس ورکولی شي دا تاسو په هره باډۍ کې ورکولی شئ چې کومو باډیانو کې مسلک راوله بیا تاسو موږ سره رابطه وکړئ په د هغې طریقه کار تاسو ته وښیو چې یاره دا شولډر د دومره فاصلې دپاره نو برابر دا اوچتو شولډر دې دپاره اوچت کټینګ پکار و یا لاندې راغلی شولډر ډېر ښکته او ډاون و هغې دپاره ډاون کټینګ پکار و نو هغه به موږ تاسو ته په هغې وجه باندې بیا ښیو. یا به د هغې نه بعد دې نه بعد چې کومه ویډیو وي انشاءالله هغه به د شولډر وي
په هغې کې به مکمل وضاحت وي د شولډر او تاسو ته به زه د هغې هر یو شولډر چې کوم ناپونه دي هغه به تاسو ته ښیم، د هغې تصویران به زه تاسو ته ښیم، د هغې کې چې کومې مسئلې راځي د هغې مسایل به زه تاسو ته شو کوم چې دا مسئلې د دې وجې نه دي، هغه ټولې وجې به زه تاسو ته ښیم. راځو دا کوم نشان چې موږ په تیره کې لګولی او د 2 انچې نو په دغه حساب سره به دلته هم په 2 انچې کې دا نشان ولګوي، چونکې دلته حاله موږ په خپل ناپ نه کټ کوو، نو د هغې لپاره صرف موږ خپل نشان ورکوو چې زموږ سره صرف یو شی پاتې شي او ورسره دا یو نشان په 2 انچې کې، دا هم په 2 انچې کې، دا هم په 2 انچې کې، او د تیرې چې کوم دا نشان دی دا هم په 2 انچې کې. دا ځان سره یاد ساتئ. د دې چې کوم ډاون دی نو د 2 انچې نه چې دا کوم نشان ما لګولی دی نو د دې 2 انچې نه به خپل په باندې 2 انچې ته دا نشان ولګي او ستا ګراف به په دې طریقه سره جوړ شي. راځو د جیب سیټ ته چې کوم فرنټ جیب لګي، فرنټ جیبونه تاسو اکثره کتلی شئ خلک په 8.5 او په 9 کې لګئ. تاسو به د یو نارمل باډۍ دپاره د 34 چاټۍ دپاره په 108 کې په باندې 8 انچې کې نشان لګوئ، او د جیب چې کوم کوږوالی تاسو ته اکثر په باډۍ ښکاري هغه به زه تاسو ته په ویډیو کې ښیم، چې کومه د سلایي والا ویډیو وه د هغې وجې به هم زه تا ته ښیم، او د هغې چې کوم کوږوالی د څه د وجې هغه به زه تاسو ته ټول ډېر په وضاحت سره وښیم. د هغې نه بعد زمونږ سره د ده فرنټ پټۍ چې کوم ده هغه به کټ کېږي 13.5 انچي، دا به زمونږ سره د 13.5 نه بعد چې کله دې ته مونږ پټۍ بټن ټیګ یا بین او کالر ولګي نو دا به مونږ سره په کم 1 انچه کمیږي. زمونږ سره به د دې خپل فکس ناپ چې کوم پاتې کېږي په کم انچه به ترې کم شي، نو دا به زمونږ سره په باندې په کم 13 انچې پاتې شي، پونې 13. نو 13.5 کې چې کوم ستا څومره پټۍ په کار ده تیاره، نو د هغې نه یو پاو کم 1 انچه داسې نشان ولګوئ، تاسو سره به هغه ناپ تیار پاتې کېږي. راځو د دې د ارمول سیټ ته. د ده ارمول موږ سره کټ شوی و 9 انچې، دلته زه دا نشان په 8 انچې کې لګوم او ورسره دلته چې کوم نشان زما په 8 انچې کې ولګېدو، د دې نه زه یو سیده نشان ورکوم دې ارمول سیټ ته. د دې نه بعد چې کوم زموږ فرنټ سیټ ته دا کوم نشان لګېدلی دی نو دلته به یو نشان تاسو په انچه کې ولګوئ، نو دا فاصله به ناپ کړي 1 انچه کې به نشان ولګئ د 34 چاټۍ لپاره. که تاسو سره چاټي کمیږي نو دا په باندې انچې ته واړوه، که چېرته خو دلته تیرې ته به هم ګورئ، که تیره څومره غټېږي هلته به دا فاصله هم سیوا کېږي ورسره چې چاټي وړېږي. که چاټي سیوا کېږي دا ناپ چې کوم د انچې ما لګولی دا په کم لځي یا به نیم انچې لځي یا به نور هم کمیږي. څومره چې تاسو سره چاټي غټېږي دا فاصله به کمیږي، او څومره چې چاټي کمیږي یا کومه سینه ناسته وي د هغې دپاره بیا دا نشان موږ سیوا ورکوو. دا د انچي نشان به خپل د شولډر د دې نام سره بالکل دغه شان دا په دې طریقې سره سکویر کړي او یو سیده نشان راوړي. د هغې نه بعد دلته به خپله ګولایي شروع کړي او په دې طریقې سره به دې له ګولایي ورکړي. دا ګولایي خپله ناپ که د 9 انچې د دغه دپاره چې کوم موږ 9 انچې کټ کړی ورمول په نستوڼي کې، نو دلته به موږ د 9 انچې نه 1.5 انچه کمو، نو موږ سره به پاتې کېږي 7.5 انچې. نو 7.5 انچې به موږ دا فاصله پوره کړو. دا 7.5 انچې به موږ سره په دې طریقې سره پوره کېږي چې انچه ټیپ به په دې خپل نشان را ګول کوو او دلته به را رسوو، نو موږ سره چې دا فاصله کله 7.5 شي نو موږ ته به د دې 7.5 په بنیاد سره 9 انچې ارمول پوره کېږي د باډۍ د لستوڼي. که چېرته موږ دا 1.5 انچې نه کم کړو یا یې سیوا کړو نو لستوڼی به موږ ته کمیږي یا به سیوا کېږي. نو د دغه فارمولې مطابق چې کوم ستاسو سره د نستوڼي ارمول کټ شوی، کوم ترخ کټ شوی، مطلب دا کومه فاصله چې ده دا موږ 9 انچې کټ کړې وه، د دې 9 نه به 1.5 انچه کم کړې، نو 1.5 چې کم کړې 7.5 پاتې شو، نو دا 7.5 به په دې ګولایي سره راتاو کړي انچه ټیپ او دا 7.5 به پوره کړي. نو د هغې نه بعد زمونږ سره د کمر ناپ 33 انچې دی او چاټي 34 انچې ده، چونکې تاسو ته ما د دې د فټینګ او د لوزینګ په باره کې هم څه وضاحت کړی وم. نو د 34 او د 33 چاټۍ او د کمر دپاره زمونږ سره د یو نارمل باډۍ 8 انچ لوزینګ به پکاري او 8 انچ لوزینګ ډېر زبردست او ډېر برابر راځي، چونکې زمونږ سره د ده چوړۍ 22 انچې ده. نو زمونږ سره د ده چوړۍ چې کوم وه هغه 21 انچ پکار وه، خو دی وایي چې یاره زما لوزینګ لږ سیوایي، ځکه چې دا خو وجود یې هم ډېر دنګ دی، نو که دا سیوا شي نو بد نه لګي، او که چېرته فټ کړو بیا به ډېر بد لګي. نو موږ به دلته چې څنګه په چاټۍ کې د ده د لوزینګ خیال ساتلی دی د 10 انچو، نو دلته به موږ په کمر کې هم د ده د 10 انچو دغه ساتو، فرق ساتو. نو
زمونږ سره 33 چاتی ده، نو زمونږ سره دا فاصله په کار ده 43 انچي. د 43 چې په 4 باندې تقسیم کړي نو زمونږ سره پاتې کېږي پونې 11. د پونې 11 یو نشان په دې ځای باندې موږ ولګو. ورسره د هغې نه علاوه چې کوم د جیبونو نشانونه دي، تاسو ته ما ویلي چې دا یو نشان به په 4 انچي کې لګي، دا بل به په 7 کې لګي او بل به په 3.5 کې موږ لګو. دا حالان کې 4.5 یا 4 کې خلک لګوي، خو زمونږ سره اصلي مقصد دا دی چې کله دې ته کپړه ولګي چې دا فاصله زمونږ سره 5.5 انچي پوره شي. زمونږ مقصد د 5.5 انچي دی، دې ته موږ په باندې 2 انچي کپړه لګو. که تاسو نیمه انچه کپړه لګوئ دا فاصله 5 انچه کټ کوئ، که 1 انچه لګوئ 4.5 یې کټ کوئ، که 1 نیمه لګوئ دا بیا 2 انچه کمه کوي. لکه زمونږ سره دا فاصله او دا فاصله چې کوم ده دا 5 انچې پوره کول دي. ورسره د دې نه علاوه که چېرته ستاسو سره نستوڼی اوږد راشي 25-26 انچې راشي، نو دا نشان چې کوم په 4 انچې کې لګېدلی دا به لاندې ځي 5-5.5 انچې پورې. د 26 نستوڼي دپاره به په 6 انچې کې دا لګي. که چېرته تاسو سره نستوڼی 21-20 یا 20 انچې راشي، دا نشان چې کوم زموږ په 4 انچې کې دی دا به 3.5 او 3 ته راځي. د دې نه بعد به موږ چې کوم د چاتۍ فټینګ دی نو هغه به موږ په دې طریقې سره سکویر ږدو چې د سکویر کوم پلن سیټ دی دا به موږ د ارمول سیټ ته کوو او چې کوم نری سیټ دی هغه به لمن سیټ ته کوو. په دې طریقې سره به نشان ورکړي چې کوم نشان ستا لګېدلی دی د جیب اخیرنی هغې سره به برابر کړي. خو چونکې زمونږ نشان 3.5 دی اول ته به 5.5 ته رسي. که ستا 4.5 دی نو 4.5 ته ورسوه، که 4 دی 4 ته ورسوه، که 5 دی 5 ته ورسوه. خو زما اصلي مقصد په دې کې دا دی چې دا فاصله 5.5 جوړه کړي نو ستا جیب به کار نه کوي. د هغې نه بعد زمونږ سره د کمیس چې کوم لینت دی هغه 43 انچې لمبایي ده، نو دا به موږ اخلو 44.5. 44.5 کې به موږ ته دا فایده کېږي چې کله ستاسو سره ګول لمنې راشي نو دا فاصله به تاسو 2.5 انچه سیوا اخلئ. که چېرته چورس لمنې راشي نو دا به 2 انچه سیوا اخلئ. د هغې وجه دا ده چې زموږ ناپ ته موږ تاسو کتلی شئ، ناپ موږ د دې خپل 2 انچې چې کوم نشان دی د دې نه اخیستی دی. نو دا فاصله کله چې موږ حله لګوو دا 2 انچې فاصله دا 3 ته هم رسي، 3.5 ته هم رسي. ورسره د هغې نه علاوه 2 انچې یا 3.5 4 دا مخکې ځي او دا فاصله موږ ته بیا کمیږي. نو دا فاصله که بیا تاسو وګورئ دا که نیمه انچه مثال په طور موږ سره کمیږي، نو د نیمې انچې کموالی زموږ سره دا د ارمول د حالې تقریبا په 3.5 انچې کې نیمه انچه کمیږي. نو هغه 3.5 انچې چې کوم نیمه انچه تا سره کمی نو آلریډي دا 44 انچې پاتې کېږي او د 44 سره نیمه انچه زموږ سره فولډینګ دا پاتې شو او نیمه انچه دا سلایي شوله. نو زموږ سره به بالکل فکس 43 انچې د دې لینت پاتې کېږي. نو دلته به دویم نشان هم تاسو ولګوئ په خپل 44 انچې باندې چې 43 لمبایي دی، یوه نیمه انچه به دا فاصله سیوا شي. ورسره د دې نه علاوه د ګولۍ چې کومې مسلې دي دا ډېرو خلکو ده، نو زموږ سره دلته چوړۍ زموږ سره تقریبا 22 انچې ده. 22 به په 4 باندې تقسیم کړي دا به تا سره پاتې کېږي 5.5 انچې. نو 5.5 کې یو نشان زموږ د لمن په لاندې سیډ ولګېدو او دویم نشان په 5.5 کې په بره سیډ باندې به ولګېدو. لکه زمونږ سره چې څومره کولاوالی دی د کپړو نو هغه به په 4 تقسیم کې او د 4 هغه کم نشان کوم فاصله چې تاله درکوي یو نشان به په کوز سیډ او یو په بر سیډ باندې ولګي او په دې سکویر باندې به خپل نشانونه د یو بل سره میلاو کړي او د هغې نه بعد د دې سنټر معلوم کا دا سره سنټر کم دی، دا تقریبا 8 انچې یو سوتر کم جوړیږي. نو په 4 انچې کې زموږ دا نشان راځي او دا دواړه فاصلې چې د دې کله ناپ دی دا هم یو سوتر کم 4 انچې جوړیږي. د دې هم سنټر زموږ سره دا راغلو او د دې نه علاوه بس دلته به ګولۍ ورکړي د چاک په مدد سره ښکلې مزېداره او ګولۍ به ورکړي ښه مزېداره. هغې وجه دا ده چې دا په هر ځای کې په هر علاقه کې دا چلیږي. همدغه عامه ګولۍ ده، سټینډرډ سایز دی. که تاسو د دې نه کموئ سیوا کوئ هغه بیا تاسو په خپله مرضۍ سره کولی شئ، چونکې دا سټینډرډ سایز دی او په سټینډرډ سایز مقصد زما دا دی چې په هر ځای کې په هره علاقه کې چلیدی شي.
راځو د دې فرنټ او بیک کټ کوو. تاسو ته مو ویلي چې تاسو به حیرانېږئ، خو د دې نه بعد چې کله زه تاسو ته ښیم اوس به تاسو باقاعده حیرانېږئ چې واقعي څه وجه کېدی شي یا د حیرانېدو وجې څه وي. نو د ټولو نه لومړی به مونږ د بیک سایډ کټ کوو. هسې نه چې تاسو د فرنټ والا چې کوم لاین دی زموږ سره دا کټ نه کوي، ولې که دا کټ شي زموږ سره به تیره کمه شي د بیک سایډ ته. نو کوشش د ټولو نه مخکې دا خبره یاد ساتئ چې مونږ د بیک سایډ چې کوم لاین دی دا به کټ کوو. د هغې نه بعد به مونږ چې کوم د شولډر ډاون دی دا لاین دی. د هغې نه بعد چې کوم زمونږ د ارمول ګولۍ ده نو هغه به کټ کوو. دا درې واړه خبرې وشوې په فرنټ باډۍ کې. د دې نه بعد بیا چې کله بیک کټ کوئ تاسو نو بیک کې به هم دغه رنګ معمولي کراسوالی ورکړئ، ډېر نه، معمولي شان کراسوالی ورکړئ. په دې طریقې سره زموږ فرنټ او بیک چې کوم مو کټ شو. اوس تاسو ته چې کوم د حیرانېدو والا خبره ما کوله او کومه کړې وه ما، نو هغه د حیرانېدو والا خبره اوس زه تاسو ته ښیم چې زموږ سره کوم دا نشان په 2 انچي کې لګېدلی دی. نو زموږ په فرنټ کې هر قسم شولډر راشي یا مطلب هر قسم باډي، خو دا نشان زموږ په 2 انچي کې ضروري دی او ورسره د دې نه علاوه په بیک کې به هم دا نشان په 2 انچي کې لګي. څنګه چې په فرنټ کې موږ دا نشان په 2 انچي کې لګولی دغه رنګ به په بیک کې هم دا نشان په 2 انچي کې لګي. او دلته چې څومره د شولډر ډاون دی نو هغومره به په دې بیک کې هم موږ هغومره نشان په هغه حساب سره لګوو. لکه دلته موږ په وړاندې کټ کړی، دلته هم 2 انچي اخیستی. د 2 انچي فاصلې په مقدار سره به دا بیک هم 2 انچي واخلي او دلته به د پوباندې په مقدار سره هم دقه پوباندې 2 انچي کې خپل نشان ولګوئ چې الریډي زموږ سره دا کټ شوی دی پوباندې 2 انچي. یا که تاسو نه ناپ کوئ نو د فرنټ چې کوم باډي ده هغه چې په کوم لیول پرته ده نو په هغه ځای نشان ولګوه او دا دواړه نشانونه د یو بل سره میلاو کړه او د هغې نه بعد دا بلکل سیده کټ کړه. دا تاسو کتلی شئ چې د دې یو طرف ته زموږ سره 2 انچي او بل سیټ ته پوباندې 2 انچي کپړه دا ما ویستله تې. تاسو کتلی شئ دا اکثره خلک په نیمه انچه د نیم انچي نه شروع کېږي پاو کم انچه پوباندې انچه تر 1 نیمې پورې. خو لیکن تاسو ته مو ویلي چې تاسو به حیرانېږئ چې دا څه وجه ده. د دې ښایست د دې فټینګ د دې چې کوم لیول دی بلکل 90 ډګري دی، ډېر زبردست دی چې کله وجود کې واچولی شي بیا به تاسو وګورئ چې واقعي د دې فټینګ او د دې ښکلا او د دې چې کوم د سوټ د اغوستو کومه خوند او مزه ده هغه به تاسو په بدن کې محسوسوئ. په دې طریقې سره چې دا زه کوم کټینګ کوم دا تاسو ته مو ویلي چې د دې د لوزینګ به خیال ساتئ. که چېرته یو نارمل وجود وي هغې دپاره دغه طریقه ده، که د چا خېټه راباري نو بیا به په دې طریقې سره نه کوو. بیا به موږ صرف د جیبونو چې کومه فاصله ده هغې له معمولي کراس ورکوو چې صرف جیب بار ته ښکاري نه، چې د هغې خوله وازه نه ښکاري. نو هغې دپاره موږ معمولي صرف د جیبونو کراس ورکوو، خو چې د چا خېټه راباري د چاتی نه د کمر ناب سیوا. راځم ګولۍ سیټ ته. دلته زه تاسو ته یو خبره ښیم، اکثره به تاسو کتلي دواړه لمنې اکثره خلک په دې طریقې سره یو شانته کټ کړي، که ګولي که چورسي. خو لیکن تاسو به عموما چې کله نارمل باډي وه د هغې د بیک لمن چې کوم ده، وروستی لمنه چې کومه ده، د شا لمن چې کوم ده هغه به خامخا نیمه انچه کموئ که هر قسم نارمل باډي. مقصد دا که د چا خېټه راباري د چاتی د ناپ نه سیوی 2 انچي 3 انچي 4 انچي نو د هغې په مقدار سره به دا لمن موږ بره ویو چې کومه د فرنټ لمن ده د مخې ته لمن ده هغه به موږ اوږده کوو وروستی لمنه باندې. وروستی لمن عام باډۍ دپاره نیمه انچه کمول دي او ورسره د هغې نه علاوه دا خبره ذهن کې واچوه چې کم د چا خېټه باري د چاتی د ناپ نه د کمر ناپ سیوا کله راشي تاله نو دا به بیا تاسو نور هم سیوا کوئ تقریبا چې تر 1 نیم انچې پورې دا رسي چې څومره خېټه بار کېږي. دا بیک لمن به کمیږي، فرنټ به اوږد کېږي. خو که نارمل وجودي لکه څنګه چې د ده د چاتی ناپ 34 او د کمر 33 دی نو دغې دپاره به موږ نیمه انچه لمن کمو. دا ډېر ضروري دي. که چېرته تاسو دا کمه نه کوئ نو اغوستې شوي سوټ کې به تاسو ته د بیک لمن د وروستو والا کومه لمن ده هغه به تاسو ته بیا نیمه انچه یا پوکم انچه اوږده ښکارېږي او که کم یې کوئ نو بلکل یو شانته به ښکاري. او د ګراف په نشان سره چې کوم تاسو نشان لګولی په هغې حساب باندې به خپله ګولۍ ښه ښکلې ګولۍ ورکړئ. دا ګولۍ تاسو ته ما مخکې هم ویله چې دا سټنډرډ ګولۍ ده
په هر علاقه کې په هر یو ځای کې هر قسم خلک دا خوښوي. دا سټینډرډ ګولۍ ده، دا تاسو کتلی شئ. ډېر زیات کټران ماسټران د دې خبرو شکار دي چې یاره موږ ګولۍ څومره ولګوو. اکثره زه ګورم ډېر ما کتلي دي چې په 5 انچۍ کې نشان ولګوي یا په 4 4.5 کې ولګوي، خو لیکن هغه فارمولو کې زیاتره غلطۍ راځي. خو په دا چې کومه فارموله ده دا تاسو اپلای کوئ د دې انتهایي ډېر زیاته ښکلې لمن ده. په اغوستو کې هم ښکلې ده، په کتو کې هم ښکلې ده. په سلۍ کې چې کله تاسو فولډینګ کوئ د هغې په وجه باندې تاسو تنګئ نه او ډېره ښایسته لمن به ستاسو راماتېږي. نو انشاءالله د بلې ویډیو په انتظار باندې اوسئ او انشاءالله را روانه ویډیو چې کومه به راځي که خیري هغه به د شولډري. زه به تاسو ته د شولډر د هر یو شولډر که هغه سکویر شولډر دی، ډاون دی، هاف ډاون دی، فل ډاون دی، یا د هغې نه علاوه نور کومې بډینې راځي، د چا ولي راتاو شوي، د چا ولي بالکل سیده یا د چا ولي ډېر ښکته د چا ولي ډېر بری، د هغې وجوهات او د هغې مسایلو حل به زه تاسو ته ښیم ډېر په اسانه طریقې سره. ورسره د هغې نه علاوه هغه باډۍ موږ باقاعده تاسو ته ښیو چې دا باډي د دې دپاره دا فارمولې دي، دا طریقې دي. نو انشاءالله د بلې ویډیو دپاره په انتظار اوسئ. ما له راکړې اجازت د الله په امان. السلام علیکم.